سورہ نور اتلسم سپارہ آیت نمبر 11 سلور قوانین ذکر کړل د پاره د دفع د فحشا چې معاشره مو پاک شي د بے حیاینه. دا قوانین دا په خپل معاشره کې نافذ کړي، ځکه منافق هغه پتا کې ناشته په دې انتظار کې چې زب څنګه هغه مسلمانان بدنام کم، هغه باندې به تهمت او بدنام ولګوم، او بیا دې ته هم نګوري چې دا بیبي د چا ده، د دې زنانه کم مقام او کم مرتبه ده، هغه خپل مطلب وباسي تر دې حد پورې ځي چې د دوانو کونو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په بیبي باندې هغه تهمت لګئی، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه بدنامي، او په دې بدنامولو په دې تهمت لګولو کې هم غرض دی هغه دا چې دا خبره هغه د مسلمانانو په معاشره کې عام شي. کله چې دا عام شي نو د دې هغه هیبت، د دې هغه بدواله هغه د مسلمانانو د زړونو نه اوزي، نو د دې تذکره به زیات شي او دا کارونه او دا بے حیايي دا په مسلمانانو کې خور شي. نو خیال کوي دا قوانین هغه نافذ کړي، او کبيوم په یو لوی شخصیت باندې بدنام لګي نو دا غي صفائی هغه به الله تعالی کوي. لکه وګوره دا غي یو نمونه هغه بیبي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې بدنام ولګول د سلول زوی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین، د منافقانو سردار، هغه بدنام ولګول او هغه کې بعض ناپوه خلکو هغه سواغستا او خبر زور واغستا. الله تعالی صفائی رو لګلا، ډمبه تسلی ورکي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، ان الذين يقينا کسان جاءوا بالافك چراتلی کړي په دروغ باندې، دا چا چې خبره جوړه کړې ده دا دروغجن دي او دروغي ویلي. ډمبه تسلی ده چې دې خبرې سه حقیقت اغشته نه. او عصبه منکم یو ډله استاسو نه، عصبه غډلې ته وایي چې یو په بل باندې مضبوطیږي. منافقان خپل منځ کې هم د یو بل تایید او د یو بل ملاتړ کو، او ما ویلو بعض ناپوه مسلمانان د بغیر د تحقیق نه هغه هم د دې سره ملګری شو او په دې کې عیسی غستې وا. او عصبه منکم یو ډله استاسو نه، نو منافق خو مسلمان نه وي، نو څنګه ورته وایي چې ستاسو نه ډله ده؟ ځان خو مسلمان حسابي کنه، ځان ته خو مسلمان وایي، د دې د وجه نه وایي عصبه منکم یو ډله استاسو نه. لا تحسبوه شرا لكم، تاسو خیال مکه په دې باندې د بدې لکم تاسو د پاره، دا زړه ترانی شي چې دا زمونږ د پاره بده ده، زمونږ خاندان هغه په دې باندې بدنام شي. خطاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دی، او داننګي بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته دی، چې تاسو په دې زړه کې دا راځي چې دا زمونږ د پاره بده ده، زمونږ د پاره د نقصان ده، نه بل هو خیر لکم، دا تاسو د پاره د غوروالی خبره ده. څنګه د غوروالی خبره ده؟ هغه دا چې د ستاد بیبي صفائی دا غي پاکوالی هغه په وحی سره ثابت شو. د یوسف علیہ السلام داغه صفائی او داغه پاکوالی
د هغې دپاره دلیل چې ګرځېدلی نو دلیل د هغې دپاره کمیس و. کمیس چې نو هغه د مخې نه شلېدلی دی نو دا د دې دلیل دی چې زلیخا هغه پاک دامنه ده، او که کمیس چې دی نو هغه د شا نه شلېدلی دی نو بیا دا دلیل د دې دی چې یوسف علیه السلام پاک دامن دی. اوس دغلته دلیل هغه ګرځولی و، دلته دلیل څه ګرځوي؟ وحی ده، بره نه وحی راغله چې ستا بیبي هغه پاکه ده. نو بل هو خیر لکم، دا ډېره غوره ده ستاسو دپاره. غوروالی تینا د عائشه رضی الله تعالی عنها هم معلوم شو، غوروالی تینا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم معلوم شو چې د دوانو جهانو سردار د هغه پاکي او د هغه صفایي هغه د بر نه راځي او په وحی سره ثابتېږي. غوروالی تینا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم معلوم شو، ځکه عائشه لور د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وه، نو د هغه غوروالی هم ثابت شو او غوروالی تینا د دې امت هم ثابت شو چې دا امت هم غوره دی، ځکه عائشه ام المؤمنین ده، د مؤمنانو مور ده. نو د مؤمنانو مور هغه پاکه ده، هغه بدلمنه نه ده، دا امت غوره امت دی. په وحی سره چې هغه پاکي راغله. بل هو خیر لکم، بلکې دا غوره ده ستاسو دپاره. لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، دپاره د هر یو تن د دوی نه هغه ده اکتسب چې کړی ده من الاثم د ګناه نه. چا چې څومره ګناه کړی ده او څومره حصه یې اخیستې ده هماغومره سزا به ورته میلاویږي. که چا ډېره اخیستې ده ډېره سزا به ورله الله تعالی ورکوي، او که چا لږه حصه اخیستې ده نو هغه ته به لږه سزا میلاویږي. هر چا ته د خپل عمل سزا به میلاویږي. هو الذي تولى كبره منهم، هغه کس تولا کبره چې مشری کړی د دې لوی ګناه، منهم د دوی نه له عذاب عظیم، د هغه دپاره لوی عذاب دی. یو دای چې یو سړی هغه د ګناه کار وکړي نو د ګناه په کار باندې بس هغه ګناهګار شو. دویم دا ده چې هغه ګناه هم لویه ګناه او بیا دې مشري هم کوي، دې پشپناهي هم کوي، دې سربراهي هم کوي، د ده دا ګناه چې نه د هغې نه هم زیاته ده. لکه یو سړی دی هغه جواري کوي، نو جواري خو چې دی ګناه ده او ښه شی نه دی، خو بیا وله بل سړی هغه پناه ورکوي، هغه وله ځای ورکړی دی، هغه د پولیس نه هغه بچ کوي، هغه چې د نورو خلکو نه بچ کوي چې یاره دوی به دلته محفوظ وي او دوی به دلته جواري کوي، دغه سړی زیات ګناهګار دی. دقه شانتې چې دی نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول د چې دی نو هغه مشري کړی و د څه شي د دې تهمت، د دې بنیاد دی ښودی. د آدم علیه السلام دوه زامنو، یو قابیل او بل حابیل. قابیل چې نو هغه ډومبې قتل کړی او حابیل یې چې دی نو وژلی. علما وایي تر قیامته پورې چې څومره قاتلان راځي نو د هغې په سزا هغه به چې نو قابیل پسې لیکلی شي. هغه قاتل په خپله هم ګناهګار دی او قابیل پسې به هم لیکلی شي، بنیاد هغه د قتل ایښودی دی. چا چې د ګناه د کار بنیاد کېښوده، آینده چې هغه ګناه څوک کوي د ده پکې حصه ده. چا چې د نیک کار بنیاد کېښوده او هغه جاري که نو هغسې وروستو څوک خلک کوي نیک کار کوي هغه به دته حصه پکې میلاویږي. خو دا ده چې دا نیک کار به د شریعت مطابق وي، دا نه چې بدعات هغه روباسي دی وایي چې یاره زه نوی کار کوم او راځئ دا د دین کار دی په دې باندې عمل کوئ. نه، چې د شریعت مطابق وي، سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د اشاعت یو طریقه هغه د شروع کړه، چې هغه د شروع کړه او بنیاد یې کېښوده، نور خلک راځي او په هغه طریقه باندې عمل کوي، د هغې ثواب به هم چې نو دته میلاوي. نو الله وایي والذي تولى کبره، هغه کس تولا چې مشري کړی د دې لوی ګناه، منهم د دین له عذاب عظیم،